ناستو قدرمنو مشرانو ځوانانو د پارټۍ ګران محبوب چیرمن محترم مشر محمود خان او په دا جلسه کې ناستو زموږ خوندو زموږ مندو ازان وخت کم دی ماښام دی او مشر به هم خبرې کوي زه مختصر خبر کوم دا خبرې تاسو واورېدې دا خبرې د عثمان خان د شهادت بعد پرلپسې په هره ضلع کې وسوې او نن د 40 جلسه احتجاجي جلسه په کوټه مرکزي ښار صرف زه خپل کارکون ته دا وایم صرف زه خپل پښتنو ته ورونو ته ځوانانو ته مشرانو ته دا وایم چې د الله پاک په قرآن عظیم کې دا فرمان دی چې نه بدلوم د هغه قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي ستا د حالت د بدلولو د پاره له اسمانه فرشتې نه راځي بل مخلوق نه راځي کم مخلوق چې در استولی دی ستا د وطن د دفاع دپاره ستا د حکومت د چلول دپاره نن ټول منایس القوم پښتون قوم ته له هغه خلکو را پیښه ده زموږ پلرو نیکهګانو دا ملک په دې جذبه جوړ کړي چې دلته په دې وطن کې به د سیال په توګه په لوړ سر د آزاد فضا کې خپل ژوند کوم او زما راتلونکي نسلونه به زما بچي به د برابرۍ پر بنیاد ژوند کوي لیکن 83 کاله تر شول په 83 کاله کې چې یو ورځ تېرېږي پر زموږ بدبختۍ نورې زیاتېږي زموږ بدبختۍ کمېږي نه یو خواته زموږ د مشرانو پرله پسې سټرګل جدوجهد وطن را بیداروه کارکون ته علم ورکوه په وطن یې خبروه په خپل حقوق یې خبروه شهیدان ورکوه وهل کوټل خوره نتیجه څه شته نتیجه ورځ په ورځ نوره تیاره جوړېږي نور جبر جوړېږي ستا ملا په افغانستان مضبوطه افغانستان ته دلته دی وطن چې څه خلکو هغه یو د مجاهد پر نامه بیا د القاعده پر نامه بیا د طالب په نامه دا عجب اسلامي نومونه دي چې دا نه ختم کړي په دې نومو هغه ګران افغانستان چې زموږ مورنۍ خاوره ده زما او ستا تر شا یو غټ دیوال وي غر وي که نن افغانستان دا خلکو ته په لاس ورغی او انشاءالله نه به ورځي د افغانانو ارادې ډېرې کلکې او مضبوطې دي زه په دې حیران یم چې دا جنگ دوی کم نوم ورکوي یو خواته دوی د افغانستان چې کم شتمنۍ دي کم ماربل دي کم کویله ده کم دا ټول سمګل کېږي د دې ټیکس طالبان اخلي او پاکستانی ټیکهداران هلته ګرځي دا ټول دولت راځي کراچۍ ته لوټ ما روان دی
دا خو راځي هغه ماربل او کویله او ځنګل او پلانه بله خواته سکول نړول اسپتال نړول روډ په ایکسویټر باندې چرۍ کیستل پلونه ته بمونه لاندې کول د ټلیفون و کمبو ته ډاینامایټ ږدل د دې څه مقصد ما هغه ورځ هم دا خبره کوله که سهار افغانانو دا خبره وکړه چې راسه طالبه ته تر ما ښه چلولی سې راسه بسم الله اشرف غني به لاړ شي ملک به یې لکې لیکن دغه تباحال افغانستان به طالبه ته څنګه چلی شي تا په خپله په کنډرات کې بدل کړی دي دغه رنګه ستا وطن وزیرستان فاټاشه ورته وویله سوات باجوړ دا ټول علاقې دا پی ټی ایم له چشم راوځېږدي د خدای پیغمبران سره تلل هم چې به د وخت ظالمان ظلم جبر زیات شوی هلته به الله پاک په قومو کې پیغمبران پیدا کول نن د پیغمبرۍ سلسله ختم ده پیغمبران نه راځي د دې وطن دفاع به موږ د خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صحیح امتیانو په طور د وطن دفاع د خپل خاورې دفاع د خپل ناموس دفاع د خپل وسایلو دفاع چې دی نن راغلی دی زما او ستا وطن ټول لاندې کړی دی الارټ کړی دی نو په داسې دور کې به د علي په شکل کې یا د منظور په شکل کې به خلق پیدا کړي ځوانان به پیدا کړي دا ستا جبر پیدا کړي دي دا ستا ظلم پیدا کړي دي که ستا دا خیال دی چې یو عثمان به زه شهید کم ای لیونی زو نن تا په زره عثمانان پیدا کړل نن تا په زره عثمانان پیدا کړل عثمان یو فکر وی عثمان یو فلسفه وه عثمان کې یو جرأت و عثمان د مظلومو قومو نه په صحیح معنا په پارلیمنت کې نمایندګي کوله د بچی خوشحال خان وویل د هغه قومو شکریه ادا کړه زه هم ادا کوم هغه په دې دا ولس راووتی دا ټولې پارټیان راووتلې د دې ټولو پارټیانو غږ د عثمان په خوله په پارلمان کې د ده په خوله ویل کېدل او انجام په انجام هم خبرو هم دی په ځان خبرو لیکن په دې به خلک موږ نه ویروي نه موږ په دې دباوږو موږ خپل وسایلو باندې خپل حق حاکمیت غواړو نن بید الله چې د یو شهید هغه خلاصولو بل شهید پیدا کړي ما او بید الله په یونیورسټي کې په ډي ایس اف کې سره ملګري وو زما زه سینیرو بیا چې ما پارټۍ اول اور سیاست شروع کړي ما له پښتونخوا ملي پارټۍ شروع کړه نو بید الله ملک بید الله کاسای پښتانه وی میړه مړ که ون مرته مغورځوه او د ظالم اولاده ولې چې دا تربیت دا علالول دا په دا طریقه وزل دا زموږ د پښتنو دستور نه دی دا کلچر په افغانستان کې هغه د عرب لونیانو راوړی پښتانه به خپل مودی مړ کوي
بیا به یې راواخیستې او د درختې وسایط یې به پرېغستې چې لمر خراب نه کړي. بیا که په پټونه وي خپل پټو به یې راواخیستې پر دې مړه به یې واچوئ او شاوخوا به یې ډبرې پرې کښېښولې چې داسې نه وي او خصمان یې خراب نه کړي دا لاش. موږ خپل یو روایت درلودو. اوس دا کار چې کوم ملک بیدالله سره شوی دا چیش دی چې اتکړیانې دي وهل کوټل دي له تندې او له لوږ دي دا ټول شان ډاکټران پوسټمارټم چې کړی دی دا کې راوتلي او دوی ته د سرپرستي د چا حاصله ده چې څوک سټیټ ریاست دغه ایجنسیانې خپل ایجنسی او د دوی خپل معلومات او د دوی جاسوسان او د دوی کوم نظام سیستم د ټلیفون د هر شي لګولی دی په دې اربونو روپۍ لګولی دي. محمود خان وی چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی سي. بیدالله یوړی دالت په دغه چمن کې شاوخوا په 15 کیلومتره یا په 20 کیلومتره کې دا سړی دلته پروت و. دا چیرې وې دا ایسای ام آی یعنی هر هغه سړی چې 15 روپۍ به پیدا کوي لاغه سر به دا کړي. دا وخت جنگل لا ده دا یو ځنګل دی. ځنګل کې هر کله زورور به کمزوري خوري. دا یو په انګریزي کې وایي زو دا ته وی دا چړیاګر جوړ شوی دی. په دې کې خونخواره درندگان ګرځي او پر ځان باندې پرون راتېرېدم په یو دیوال زړه نه سړېږي. آی جی اف سی صاحب لوی د کنکریټ دیوال دی په مابین کې ریتې بیا بل دیوال بیا نیمای روډ اوس بیا نیولی دی بلاکونه یې ایښي دي. پر بلاکو باندې چې نن راتېرېدم بیا بل دیوال شروع کړی. ښه ته زما محافظ یې ته زما محافظ یې ته زما حفاظت په دې طریقه کوې. ته خونخواره یې او درنده یې په دغه کې ناست یې. نو عزیزانو وخت نشته زړه مې غواړي ډېرې خبرې وکړم. دا خبره درته کوم چې دا جلسه هغه روایتي جلسې چې پخوا موږ کولې جلسې تیوري هر وخت تیوریټیکل موږ پریکټیکل ته به راځو پریکټیکل لایف ته. او دا خبرې د سوشل میډیا دور دی. دا خبرې هر کارکون سره راغلی دی هر سړی سره راغلی دی. دا هر چا تقریر سره نوټ کړی دی. لار داسې په دا کور کې د خپل مور او پلار او خوندې او وروڼو ته دا ښکاره کړي. دا میسج د خور کې پراخ دی کې علم د ورکې ده چې زموږ د کام مشران څه وایي د کام دپاره خلک جوړول دي صفونه برابرول دي. چې صفونه برابر شو خلک جوړ شو بیا به مشران په خپله غږ وکړي چې نن تیوریټیکل دور ختم شوی پریکټیکل دور روان شو د عمل دور روان شو. نو عزیزانو دا مجلس هر چا چې اورېدلی دی زه دا وایم چې د زړه په غوږو یې واورئ بیا لاړ شئ. زه دا درته وایم چې په نمانځه کې زموږ بدبخته قوم په نمانځه کې د الله پاک په فرض منځ کې ولاړ وي د الله پاک په آفس کې په دربار کې په ماجد کې لیکن ذهن یې وبله خواته وي. ته څو پورې چې تاسو د دې خپل مشرانو خبرې و ذهن ته نه یې ننیستلي په ذهن کې پر لاړولې نه وي چې دا څه وایي په دې کې د کام څونې ګټه ده او څون تاوان دی. پر وغږئ سره شعر یې کوي او عمل ته واچو که نه بربادېږي
برباد رہی ختم کر رہی تباہ کر رہی ہیس نہ پات رہی د کم پلاننگ کړی دی ستا پر وطن باندې پر دا ټولو غرو سروے کړی دا پیپر تیار دی دا ټول الاټمنټونه د پنجابیانو د جنرالانو الاټمنټس تیار دي ته به ورځې ستا دپاره 2 کاره ټاکلي دي تا بې روزګاره کوي مهنګایي زیاتوي نوکري نه درکوي انډسټري نسته بل وسایل نسته تا ته 2 کارې دي یا به ته بیلچه اخلې د ده دپاره به کویله راواسي د ده دپاره به ماربل راواسي د ده دپاره به کروم راواسي یا به کلاشینکوف په غاړه درکوي چې لاړ څه خپل ګران وطن افغانستان ونړوه سوات ونړوه مالاکنډ ونړوه وزیرستان ونړوه نو زیري غاړې راته تازه کې ډېره مننه فکر سوچ نن د ده دا 40مه الله پاک دې و بچانو ته د برداشت کولو توفیق ورکړي د ده مورکۍ ته د ده بچۍ ته د ده ورونو ته موږ ټول په دې غم کې غم زده یو موږ ټول په دې غم کې شریک یو موږ ټول یو ورور بایللی دی یو پلار بایللی دی الله پاک دا دغسې انسانان په دا کام کې نور ډیر کړي ډیره مننه کور ودان रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।